جی دا کوېسچن دی زموږ چې دلته چې کوم جوماتونه مسجدونه دي هغې کې زموږ چې کوم فیمیل دي هغه نه دي الاوډ لکه دا خو موږ ته هغه وایي مذهب وایي که نه چې جومات کې فیمیل نه دي خانه کعبه کې هلته ولې طواف یو ځای کوي یا هلته ولې یو ځای دغه کوي صحیح دی جی اصل کې یو خدا کنسپټ خپل کلیر کې جماعتونو ته زنانه دا منع نه دي جواز شته خو اوس چې مونږ کله په عدم جواز باندې فتوا ورکوو نو مسله څه ده جي د مسلمانانو د درندتوب د وجې نه زمونږ نه د چا لور خور او ښځه محفوظه نه ده نو د صدبا په بنیاد باندې یا د حفظ ما تقدمه په بنیاد باندې یا د سیفټي وال په بیس باندې شریعت فتوا دا ورکړه چې یاره پردې زنانه د هغې عزت پامال کیږي نو کور کې د مونځ وکړي عزت پې هم روغ پاتې شي او مونځ به هم په روغه طریقه باندې وکړی شي نو گویا کې دلته یې په زنانه باندې چې کم پابندي ده نو دا عرضي طور باندې ده دا د شریعت مستقل حکم نه دی بالفرض که مونږ دا هم ومنو چې چلو زه صحیح ده په زنانه باندې زمونږ په دې طرفونو کې چې پابندي ده حالن کې خانه کعبه کې خو طواف او دا شیزونه ټول یو شاندې کېږي اصل کې خبره ده د ماحول هلته ټوټلی ماحول دی روحاني ام اقا وجه ده چې تا به چېرته تر اوسه پورې نه اورېدلې چې والعیاذ بالله په خانه کعبه کې چېرته یو زنانه ریپ شوه هغه جنسي طور باندې هرسا شوه د هغې عزت پامال شه نو چې کله جي هلته پابندي ونه دا نقصانات او مضر اثرات د هغې ونه او دلته نو الله تعالی د هغې هلته اجازت ورکړه هغه الاو کړه دلته نه ده الاو کړې دویم چې په دې کې د ماحول ډېر انتهایی لوی رول دی په طور مثال هغه ځای کې چې واشرومان دي په دې کې که څوک واړه بول کوي او که غټ بول کوي مونږ یې بد نه ګڼو ځکه چې دا ځای د دغې دپاره جوړ شوی دی خو که فرض که یو سړی د دغه ځای نه راوځي او دلته غټو بولو ته کیني غټ بول څه کې وړو بولو ته کیني نو مونږ ورته وایو چې بیخ او بنیاد دې وځه هر شي دپاره خپل خپل ځای د کم ځای چې د ناستې دپاره په هغې کې تا وکړه بول او چې کم ځای کې بول کېدل نو هغې کې تا مراقبه شوې دغسې الله تعالی د کائنات دا سیسټم تقسیم کړی دی هلته جي یو روحاني ښکلی ماحول دی زنانه پکې محفوظه ده بس جي که ګیدرینګ راځي که چېرته او هلته جي زه خو په خپله باندې نه یم تللی الله تعالی دې مونږ ټول بوځي خو هلته وایي جي ماحول څه بل شان دی جي د الله تعالی عظمت د الله تعالی یری او مدینه منوره کې وایي تش مینه محبت یې سړی خوشحالی نو هلته یو ځای کې محبت دی او په بل ځای کې عظمت دی بیا هلته جي انسانان داسې څه نشي کولی لهذا خبرې مطلب مې دا دی جي چې د خانه کعبه باندې دې ځایونو قیاس کول دا صحیح نه دي